يسألونك عن ذي القرنين. د پیغمبر علیہ السلام نا یهودو د قریش مکہ په ذریعہ باندې تپوس کړو. د امتحان د پاره په پیغمبر علیہ السلام امتحان کوي چې د په حق پیغمبر دی او کنه دی. نو درې سوالونه تپوس کړو. یو د روح بارکه تپوس کړو، دویم د اصحاب کهف په بارکه او دریم د ذوالقرنین بارکه. نو د ذوالقرنین حال په دې آیاتونو مبارکو کې معلومیږي. ذوالقرنین دا سوکو په کم زمانه کې او په کم وطن کې او ذوالقرنین وته ولې وی؟ نو دې کې ډېر اقوال دي. ذوالقرنین وته ځکه وی چې د دوه زلفې وي، یو خوا بل خوا زلفې وي، نو دې وجې نه ذوالقرنین وته وی. او بعض وی چې د دنیا د مشرق او د مغرب سفر کړی دی او پاغه حکومت کړی دی. د دنیا د دو طرفونو بادشاہ دی، مشرق او مغرب، ځکه وته ذوالقرنین وی. او بعض وی چې د په سر باندې دو نشانات لکه د ښکر په شانتې، ښکر نو خو د ښکر په شانتې دو نشانات یې کوپړی باندې و. نو دې وجې نه به ورته ذوالقرنین وی. او بعضې وایي چې د ده په سر باندې دوو طرفونو ته د زخم نشانات و، نو په دې وجې ورته ذوالقرنین وی. او بعضې فرمایي چې د ده په سر باندې یو تاج و، په هغې تاج کې یو طرف ته او بل طرف ته دوه ښکرې جوړې کړې وې، نو د دې وجې ورته ذوالقرنین وی. او بعضې فرمایي چې ښکرور به زورور ته وی، ښکرور، نو دې زورورو نو ځکه یې ورته ښکرور وی. ذوالقرنین د دوو ښکرو والا. پښتو محاوراتو کې هم راځي، وی فلانی سره ښکر مه جنګوه او ښکرې به دې دړې وکړي. نو دا ښکر دا طاقت او قوت ته وی، نو دې ښکرورو زورورو، نو ځکه ورته ذوالقرنین وی. قرآن پاک د ده نوم ذوالقرنین نه دی یاد کړی چې دا ګنې ذوالقرنین دی، بلکې دا نوم ولا یهودو په سوال کې پیغمبر علیه السلام ته پیش کړو چې ذوالقرنین باره کې څه وی. نو همغه نوم قرآن هم ذکر کړ چې دا د ذوالقرنین په باره کې تاسو تپوس کوئ دا څوک و څنګه سره و. نو ذوالقرنین دا یو مرد صالح و، یو نیک تقوادار انسان و. د مشرق تر مغربه حکومت یې کړی دی، ملکونه یې فتح کړي او د عدل او د انصاف حکومت یې کو، او د الله پاک د طرف نه دته هر قسمه ساز و سامان ورکړی شوی. د دنیا دریو طرفو ته د سفر کړی دی او حکومت یې کړی دی. یو سفر مغرب طرف ته کړی دی، یو طرف مشرق طرف ته یو سفر کړی دی، او یو شمال کوهستانی علاقو ته. په هغه ځای کې د غرونو یو سلسله وه او د هغې په منځ کې یو دره وه، ده پکې هغه ځای کې بیا د اوسپنې یو دیوال جوړ کړی دی، او هغې نه اخوا ته یاجوج ماجوج دی.
یهودو چې کوم سوال کړی دی د پیغمبر علیه السلام نه د ذوالقرنین په باره کې او پیغمبر علیه السلام کوم جواب ورکړ بس هغوی مطمئن شو. مزید سوالات یهودو یا مشرکانو اونه کړل. یهودو یا مشرکانو دا نه دي ویلي چې ذوالقرنین دا نوم یې ولې دی یا دی په کم ملک کې دی یا په کومه زمانه کې و. دا سوالونه یهودو او مشرکانو هم د ضرورت نه زیاتی او فضول ګڼلي دي، تپوس یې نه دی کړی او قرآن هم بیا د هغې جوابونه ونه کړل. ځکه دی کې څه خاص پیدا نه د دنیا شته دی او نه د آخرت، نو غیر ضروری چیزونه ذکر کول دی د قرآن اجتناب او پرهیز کړی. نو ذوالقرنین دا یو نیک بادشاہ. بعض روایاتو کې راځي چې په دنیا باندې په ټوله دنیا باندې حکومت څلورو کسانو کړی دی. په ټوله دنیا حکومت څلورو کسان کړی دي، دوه مسلمانان دي او دوه کافر دي. نو په مؤمنانو کې یو سلیمان علیہ السلام په ټوله دنیا حکومت کړی دی او بل ذوالقرنین کړی دی په ټوله دنیا، او دوه کافر چې یو نمرود او بل بخت نصر و، دې دوه کافرو په ټوله دنیا حکومت کړی دی. ذوالقرنین په معامله کې عجیبه اتفاق داري چې د ده نه علاوه په دنیا کې ګڼ کسان د ذوالقرنین په نوم تیر شوي دي. او بیا عجیبه خبره دا ده چې هر یو ذوالقرنین ته به سکندر هم وي. هر ذوالقرنین دا سکندر هم و. د عیسی علیه السلام نه تقریبا 300 کاله مخکې یو بادشاہ د سکندر په نوم باندې مشهور تیر شوی دی. هغه ته سکندر یونانی یا سکندر مقدونی یا سکندر رومی ویلی شي. او د ده وزیر ارسطو او ده بیا د دارا سره جنگ کړی دی او هغه قتل کړی دی او ملک یې د هغه فتح کړ. دا سکندر په دنیا کې د ټولو نه اخیری دی. دا د ډېرې قصې مشهور دي، خو قرآن کې چې کوم سکندر ذوالقرنین راغلی دا هغه نه دی، ځکه دا سړی چې د عیسی علیه السلام نه 300 کاله مخکې تېر شي دا مشرک و، مؤمن نو. او قرآن کې چې کوم ذوالقرنین دی هغه یو نیک انسان دی. نبوت کې اختلاف دی چې نبی دیو که نه دی، خو یو نیک ولی الله خو دی. او دغه ذوالقرنین د عیسی علیه السلام نه 300 کاله مخکې دا کافر و. دا سکندر ذوالقرنین چې قرآن کې ذکر کیږي دا ابراهیم علیہ السلام د زمانه دی، د نن نه تقریبا 400 کاله مخکې تیر شوی دی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی دا ذوالقرنین پیغمبر نو، دا فرشتہ نو، دا یو نیک صالح مسلمانو. او بعض عالمان وی چې نه دی نبی هم د ابراهیم علیہ السلام د زمانه دی او حضرت خضر علیہ السلام د سره وزیر پاتې شوی دی. روایاتو کې راځي چې ذوالقرنین پیاده حج لراغلیو. دا ذوالقرنین چې قرآن کې ذکر دی دی پیاده حج لراغلیو. نو چې مکه مکرمه ته رانږدې شو نو ابراهیم علیہ السلام ول استقبال لوتلی دی.
او بیا د دې لپاره دعاګانې کړې دي او وصیتونه یې ورته کړي دي. او د ابراهیم علیه السلام سره یوځای د بیت الله طوافونه هم کړي دي. د عربو خلق په ده باندې فخر کوي چې دی یو نیک بادشاہ و. د دنیا دریو طرفو ته سفر یې کړی دی، علاقې یې فتح کړي دي، حکومتونه یې پې کړي دي او ښه وخت یې تېر کړی، ښه نوم یې پرېښی، په چې ظلم نه دی کړی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ ستانه تپوس کوي د ذی القرنین تبارک قل سأتلو علیکم منه الذکرا. قل وتو فرمای سأتلو علیکم زرد چې پتاسو باندې به اوللم منه بعض د حالات نه ذکر داغه حالات، ټول حالات نه د زندګۍ د پیدایش تر وفات ټول نه، منه من تبعیضیه دی بعض ذکر بدتو کما. سأتلو علیکم منه ذکرا زرد چې زبا اوللم پتاسو باندې منه بعض داغه د حالاتو نه ذکر س بعض حال. انا مکننا له فی الارض بیشک من دل قوت او قدرت ورکړو پزمکه کې، حکومت او اقتدار ورل ورکړو. وآتیناه من کل شیء سببا منگ ورکړو دتا من کل شیء سببا د هر قسمه ساز و سامانم ورکړو. سبب ساز و سامان سبب لارې تم وی. نو ذوالقرنین ته د حکومت چلولو لپاره چې د کم کم سیز ضرورتو هغه تمام اشیاء دله ورکړی شي او د قانوندان همو مقنن د قوانین جوړ کړیو. او په عراق کې بابل ښار کې یو مناره ده او هغه مناره باندې د قوانین لیکلی شوي کاڼي باندې لیکلی شو کنده کړی شو. بیا د هغې قوانینو انګریزۍ کې ترجمه هم شوې ده. نو دته اسباب ورکړي شي. فاتبع سببا د دغه اسبابو اتباع یې وکړله، لار ورته ښودلی شوې، په دغه لار باندې روان شو. یو سفر یې کړی دی، مغرب طرف ته روان دی. حتی اذا بلغ مغرب الشمس تر دې چې دی ورسېد د نور ډوبېدو ځای ته. وجدها تغرب بیا موند د نور لرا چې ډوبېده فی عین حمئة د تورو خټو په چینه کې. سمندر طرف ته مغرب طرف ته سفر کو، د دنیا اطراف معلومی دا الله حکومت تر کمه پورې دی، مخ په قبل روان دی. سمندر غاړې ته ورسې چې کمه پورې نظر رسی نو غیر چاپیره اوبه دي. اوس د دې اوبو مخې ته چې اوبو ته ورکوزیږي نو دا لخجنه ځمکه وي او په هغې چې دا اوبه ګرځېدلې راګرځي نه لاندې خټه توره شي، اوبه هم ورسره تورې ښکاري. اوبه که ډېرې سپینې رڼې وي خو چې لاندې خټه توره دا اوبه تورې ښکاري. نو دې ته عین حمئه وی. دلدلو لخه وه، اوس په دغه لخه کې که قدم ږدې نو هم ډوبېږي او کشتۍ هم پکې نشي تلی، نو به دغه ځای کې برک ولګوه، مخکې سفر یې ختم کړو. په سمندر کې که سفر کې په بحري جهاز کې نو چې تر کومې پورې د نظر لګي نو غیر چاپیره اوبه دي
آبادی نشتا غرونه وغیره هیڅ سم نخشو نو چې کله نور ډوبېږي نو تب وایي چې اوبو کې ډوب شو په ظاهر نظر دا ښکاري چې اوبو کې ډوب شو نو دغه لغجنه چینا دغه سمندر د تورو خټو کې نور ډوب شو په ظاهر دا چې ښکاري چې ور ډوب شو پکې دغه ځای سره یو قوم بیا موندو حتی اذا بلغ مغرب الشمس دې پورې سفر حکم ځلې وکړ چې ورسېد د انور ډوبېدو ځای ته وجدها تغرب بیا موند د انور لره چې ډوبېدو فی عین حمئة په یو دلدل کې په یو چینه کې په توره خټه کې وجد عندها قوما دې سره یو قوم بیا موندو دا قوم چې ذوالقرنین ورسره ملاقي شو دا کافر قوم او ذوالقرنین ته الله اختیار ورک قلنا یا ذوالقرنین من اول اے ذوالقرنین اما ان تعذب اے ذوالقرنین یا خود دویل عذاب ورکا و اما تتخذ فیهم حسنا یا پدوی کی ته احسانو کا خیګړه وسرو کا ذوالقرنین ته اختیار ورکړی شو یا قتل کا او یا وتمخ کې د اسلام دعوت ورکا ذوالقرنین دا دویم طرف خوښ کو وی دې ته د اسلام دعوت ورکوم مسلمانان شي نو دا طریقه خلا چې اسلام دې پکې راوستو نو نیک نام شولې او که اسبه سره ظلم شروع کې سمدستي کوال ټکول او قتلول بدنام بشي قلنا یا ذا القرنین قلنا الله من ورته ویل یا خو پیغمبر دی نو الله وتوحی وکړه او که پیغمبر نی نو د په زمانہ کې بل پیغمبر دی او د هغه په ذریعہ باندې الله د حکم وکړي چې ذل قرنینا اما ان تعذب و اما ان تتخذ فيهم حسنا قلنا یا ذا القرنین من اول اے ذو القرنین اما ان تعذب یا خود قوم لعذاب ورک سزا ولا ورک قتل کا واما ان تتخذ فيهم حسنا یا تپدوی کی انیس نیکلار دعوت اسلام اول ولا دعوت ورکا چې مسلمانان شي کنه مسلمانی کی بیا قتل کا قال اما من ظلم فسوف نعذبه ذو القرنین ویل اما من ظلم هر چې هغه کس چې ظلم یې کړی دی شرک او کفر یې کړی دی فسوف نعذبه زرد چې من به دغه کس له عذاب ورکو سزا به ورکو دا به د دنیا سزا شي ثم يرد الى ربه بیا به خپل پروردگار ته واپس کړی شي فيعذبه عذابا نكرا نو الله به عذاب ورکړي دوی ته ناشنا عذاب واما من آمن وعمل صالحا او ارچ هغه کس چې ایمان یې راوړ وعمل صالحا او عمل یې د نیکیو کو فله جزاء الحسنى نو دغه کس د پاره بخکله بدلوي جزاء الحسنى خشتا بدل بوي وسنقول له من امرنا يسرا زرد چې من به حکم وکړتا د خپل کار د اسانتیا اخرت کې بخېګړه او دنیا کې به په سختی نه کو د نیک کار لپاره نیک آسان نرم حکم بوله ورکو د یو نیک عادل بادشاہ هم دغه طریقه وي بدانو ته سزا نیکانو سره نرمي نو ذوالقرنین دغه حال غوره که
چې کم ظالمان دي نه سمیږي هغه له سزا او کم چې مؤمن دی هغه له جزاء الحسنى. دغه علاقې فتح کړلې او بیا د مغرب د سفر نه واپس شو او مشرق طرف ته ساز و سامان یې برابر کړ. قرآن حدیث دا تصریح نه ده کړی چې ذوالقرنین دا تمام فتوحات د ملک نیولو لپاره کول او کنه د سیل لپاره روانو. خو د سفر په دوران کې چې په کومو قومونو باندې به تېرېده هغه به د خپل حکومت لاندې راوستل. او بیا به د هغوی سره ښېګړه کوله. دریم سفر چې دی نه هغې کې بیا خلکو زورور ګڼلی دی او مطالبه یې ورته کړې او مطالبه یې هم ونه منلې ده. ثم اتبع سببا بیا تابع شو د لارې او د اسبابو مخکې د بلې لارې مشرق طرف ته او د نورو اسبابو د آلاتو د جنگ تابع شو. حتی اذا بلغ مطلع الشمس تر دې چې دی ورسېده د نور خطو ځای ته مشرق طرف ته لاړ. وجدها تطلع بیا موند دا نور چې راخته علی قوم په یو قوم لم نجعل لهم من دونها سترا منگ نو ګرځولې نه مو جوړ کړی د دې دپاره د دې نور نه پټېدو ځای. ذوالقرنین مشرق طرف ته سفر وکړ. یو داسې علاقې ته لاړه چې د اسمان د لاندې او د ځمکې د پاسه د پټېدو درک نو. نور به راوخته او دا خانه بدوش خلک بالکل دقسې ښکاره به ووته. بعض روایاتو کې راځي چې دا بربند خلک وو، ځنګلي خلک وو. خو چې نور به راوخته ګرم به دوی به غارونو ته ننوتل، نورې آبادیانې نه وې. چې نور به یو پوټې مدم شو بیا به د دنیا کار ته راووتل. بعض روایاتو کې راځي خوا کې سمندر و، اوبو کې به غوپه شو. چې نور به ډېر و اوبو کې به ځان ډوبې کړ. چې نور به کم شو بیا به د اوبو نه راووتل. زناور غوندې خلک و، خانه بدوش، وحشي اقوام، چت مت نو د پټېدو درک. حتی اذا بلغ مطلع الشمس تر دې چې ورسېده دی نور خطو ځای ته وجدها تطلع بیا موند دا نور چې راخته علی قوم په یو قوم لم نجعل لهم موږ نو ګرځولې دي دپاره من دونها د دې نور نه سترا د پټېدو ځای. کذلک همدارنګې وقد احطنا بما لديه خبرا په تحقیق سره من احاطه کړل او قابو کړم دي بما په هغه څه لديه چې د سره خبره خبره. ذوالقرنین مشرق مغرب سفر وکړو، اسباب وسایل وسرو. الله وی د تمام اسباب او وسایل په هغې باندې من احاطه کړې وه. زمونږ په علمو زمونږ د علم نه بهر نو. ثم اتبع سببا دینا پس بیا تابع د اسباب شو او په بل لار باندې سفر وکړ، شمال طرف ته روان شو. حتی اذا بلغ بین السدین تر دې چې ورسېد د دوو دیوالونو منځ ته. سد دیوال تم وی، غر تم وی، د دوو غرونو یو سلسله وه. دقه ځای ته ورسېده. وجد من دونهما قوما د دې نه اخواته یو قوم بیا موند لا یکادون یفقهون قولا قریب نو چې په خبره د دوی باندې پوهېدی. ژبه بدله وه، د ذوالقرنین او د ملګرو په خبره نه پوهېده دا قوم. منځ کې یو ترجمان راغی
چې د دواړو قومونو په ژبه باندې پوهېده. د هغوی ترمنځ خبرې وکړلې او د دغه خلکو سره خوا کې یاجوج ماجوج د دې غرونو نه اخوا اوسېدل. نو منځ کې د غرونو دوه سلسلې وې او د دغه دوه غرونو په سلسلې منځ کې دره وه. په هغه دره باندې به یاجوج ماجوج دې قوم له راتللو په عذابول وې. نو د ذوالقرنین قوت چې دې خلکو ولید نو سوال یې ورته وکړه، مطالبه یې ورته وکړله، وی یاجوج ماجوج نه تنګ یو، نو موږ ته یو دیوال ووایه چې دا ظالمان دې خوا نه راځي. لا یکادون یفقهون قولا، قریب نو چې پوهېدې په خبره باندې. قالوا یا ذا القرنین، وویل دې قوم ای ذا القرنین ان یأجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بیشک یاجوج و ماجوج چری مفسدون فی الارض، فساد کوونکي دي په ځمکه کې. فهل نجعل لك خرجا، نو آیا موږ مقرر کو تا لپاره یو ټکس او محصول على ان تجعل بيننا وبينهم صدا، دې لپاره چې ته زمونږ او د دوی په منځ کې یو دیوال ووهې. یو دیوال رالوه، پیسې به درله درکو چې څه غواړې، خو دې ظالمانو نه خلاص کا. نو ذوالقرنین ورته ویل مال الله قوت را کړې، مال دولت یې را کړې، بس د لیبر ضرورت ته لیبر راکې، سړي راکې او زه له دیوال وام. نو دیوال یې ولو. فهل نجعل لك خرجا، آیا موږ مقرر کو ستا لپاره یو ټکس او یو محصول على ان تجعل بيننا وبينهم صدا، دې لپاره چې ته زمونږ او د دوی ترمنځ یو دیوال ووایې. قال ما مکنی فیه ربی، نو ذوالقرنین ورته ویل هغه قوت او قدرت چې مال الله را کړی دی، زما رب را کړی، خیر هغه ډېر بهتر دی ما دپاره. فاعینونی بقوه، ما سره تعاون وکړئ په قوت او په محنت. اجعل بینکم و بینهم ردما، زه به جوړ کړم ستاسو او د هغوی ترمنځ یو مضبوط دیوال. آتونی زبر الحدید، ما ته د اوسپنې تختې راوړئ. حتی اذا ساوا بین الصدفین، تر دې چې برابر شي د دواړو غرونو په منځ کې. ساوا برابر یې که ذوالقرنین د اوسپنې تختې ولګولې یو خوا بل خوا، د غر په منځ کې چې کومه دره وه هغې ته دیوال د تختو جوړ که، د اوسپنې د تختو یو خوا بل خوا، او منځ کې خالی پرېښوده، اور یې ورته بل که، اوسپنې ویلې کړه، د هغې تختو منځ کې ور واچولو، نو یو دیوال د اوسپنې جوړ کړ. قال انفخو، وی دې ته بنۍ پوک وهئ، اوسپنه چې ګرمۍ نو بنۍ ورته جوړه کي، بنۍ ورته پوک وهئ. حتی اذا جعله نارا، تر دې چې دا اوسپنې دې نه اور جوړ کړ، سورنګار. قال آتونی افرغ علیه قطره، راوړئ ما ته چې زه پکې ویلې کړې تانبه ور واچوم، تانبه یا اوسپنه. فما استطاعوا ان یظهروه، دا یاجوج ماجوج به طاقت نه لري ان یظهروه چې په دې دیوال راوړي. وما استطاعوا له نقبا، وما استطاعوا له، او دې به طاقت نه لري دې دیوال لپاره نقبا د سوري کولو، سوري کولې به هم نشي. قال هذا رحمة من ربي، ودا زما د رب رحمت ته. فاذا جاء وعد ربي، هر کله چې راشي وعده د رب زما، جعله دکاء، دا دیوال به زری زری کی. وکان وعد ربي حقا، او وعده د رب زما حق ده. یاجوج ماجوج ذوالقرنین ورته دیوال وهلی دی، او دا یاجوج ماجوج څه شی دی؟ نو دا د انسانانو د قوم نه بعضې خلک دي
د عام انسانانو پشان د نوح علیہ السلام په اولاد کې پیدا شوی دي. ځکه قرآن پاک وضاحت سره خبره کړه چې وجعلنا ذریته هم الباقین. د نوح علیہ السلام اولادم په دنیا کې باقی پریخي، نور نه. طوفان نوح نرسته چې څومره انسانان په ځمکه شته او